السلام علیکم. نن به تاسو په پټن یوټیوبر چینل باندې وینئ چې د خپل ویډیو لپاره یوټیوب ویډیو لپاره اټریکټیو تمنیل څنګه جوړوي. فرست اف آل چې کوم تمنیل تاسو ته ښکاري د دې لینک په تاسو سره په ډسکرپشن کې درکم، تاسو به ان شاء الله بیا ډاونلوډ کې په ډېره اسانتیا سره کله چې دا آن کې دا به انټرفیس مختلف آپشن به تاسو سره دلته شو شي. تاسو وینئ په دې کې تاسو ریشو وینئ، یوټیوب وینئ، فیسبوک وینئ. دینه چې کله تاسو لاندې راشئ نو مختلف آپشن به تاسو ته شو شي، مطلب تاسو ټویټر د پر جوړوي، انسټاګرام د پر جوړوي، مختلف آپشن او مختلف میترز به تاسو ته په دې کې شو شي چې هغه میتر تاسو یوز کې او په هغې باندې چې کم ډیزاین ستاسو په کار وي هغه ډیزاین مطابق ځان دپاره هغه ډیزاین جوړ کې. نو خو سپیشلی دلته زمونږ کار چې کوم دی نو هغه زیات کر د یوټیوب تمنیل دپاره دی. مطلب مونږ چې را کوم ویډیو هم جوړوم دا سپیشلی جوړو دې لپاره چې یوټیوب تمنیل به څنګه جوړوي. اوس په دې اپلیکیشن یوز کې څنګه یوز انتهایی آسان دی، مختلف آپشن دی هغه یوز کوو. خو زموږ یوټیوب سره کار د نو لاندې تاسو وینئ دا چې کوم دویم نمبر باندې پروت دی نو دا به سلیکټ کړئ. ټیک ده، داسې قسم انټرفیس پر دې راشي. اوس د دې نه پس مختلف بیک ګراوند دی، آرټ دی، ټیکس دی، افیکټ دی، ایمیجز دی. فرست اف آل زما زه یم چېرې زه د خپل چې کوم ماته مخامخ بیک ګراوند ښکاري دا زه سلیکټ کوم، خو په دې کې زه یم چېرې ټول بیک ګراوند چې کوم دی وایټ شي. نو دا چې کوم سور ورکوټ شان ډاټ اینې دا کله دا به تاسو دې سر ته راولئ. ګوره دې که زه یم یاره زما دا کلر نه دی خوښ، زه کلر پکې چینج کوم، کلر چینج کوم، یا یو قسم بیک ګراوند زه اخلم یاره نو دا نور بیک ګراوند هو لاک دي دا به تاسو دا بای کوئ، د اپلیکیشن به تاسو اخلئ نو بیا به تاسو ته دا ان کېږي، ادروایز دا به نه ان کېږي، دې باندې تاسو ورک نشئ کولی. کوم چې پکې پري بیک ګراوند دی هغې کې ما یو سلیکټ کړم، ماته مخې ته راغی، زه دوباره ختموم، په دې سور ډاټ سره زه ختمولی شم، زیات کولی شم. زه ویم چېرې زه یو کلر سلیکټ کوم، زما بیک ګراوند خوښ نه دی، زه یو کلر سلیکټ کوم، د هغې دپاسې ایمیج راولم، د هغې دپاسې لیکل کوم، کلر هم زه سلیکټ کولی شم. زه دوباره هم کلر کې چینجینګ کولی شم، یاره زما دا کلر نه دی خوښ، زه کلر دوباره چینج کولی شم. ټول طریقه کار تاسو ته مخامخ کاري. بیا د هغې نه پس دلته آرټ ته زه راړم، خو په آرټ کې ځکه زه کار نه کوم، په دې به بیا ځان له ویډیو جوړم چې آرټ به موږ څنګه یوز کوو، د دې پیدې څه دي. خو به هر حال موږ نه بیا ویډیو اوږدېږي. زه یو ایمیج سلیکټ کوم، کله چې ما ایمیج سلیکټ کړ نو ګوره ما ګیلري نه یو ایمیج دلته واغېسته ځان دپاره. اوس خبره دا ده چې ګیلري ته زه لاړم او کوم ایمیج زما ریکوایر و هغه هر چا سره په خپل ګیلري کې پروت وي، ما سلیکټ کړ. دلته ما سره وګورئ د دې کې دا کې مطلب دا چې کوم پکچر دی زما دا بیک ګراوند ورته شاته نشته، مطلب دا خو ما په یو بیک ګراوند کې ایستي وي که نه، خو بیا هم بیک ګراوند شاته نشته. بیک ګراوند ما په څه باندې ریموو کړو، ګوره اریزر بیک ګراوند یو اپلیکیشن دی، یو ایپ دی په موبایل باندې، دا بیک ګراوند ما ختم کړی دی، په کمپیوټر باندې نه، په موبایل باندې تاسو هم دا ورک کولی شئ. بله تاسو ته په پلی بټن کې ویډیو ښکاري، هغه ویډیو وګورئ. دې نه مخکې چې کومه ویډیو ما جوړه کړې ده هغه ما په دې جوړه کړې ده چې خپل بیک ګراوند به څنګه مطلب صفا کوي. یو ایمیج دی هغې نه به ته خپل بیک ګراوند څنګه لر کړې، ایمیج به صفا څنګه پرېږدي. بیا به ګیلري ووهئ، د هغې نه پس زه یم چېرې زه یو بل پکچر سلیکټ کوم. دا پکچر هم چې کوم دواړه پکچر تاسو ته دلته ښکاري دا دواړه پکچر ما په هغه اپلیکیشن باندې صفا کړي دي، مطلب بیک ګراوند ته ما لرې کړی دی. ما خو په ډېره خواري نه ده کړې، که تاسو په ډېره خواري وکړئ او ډېر په اسانتیا سره هغې باندې دا بیک ګراوند ریموو کېږي. ټیک ده، ښه نو تاسو که په ډېره خواري وکړئ نو انشاءالله تاسو به یو ډېر ښه طریقې کې د خپل پکچر صفا کړئ، بیک ګراوند به ترې ریموو کړئ. ښه دلته اوس زه ټیکس لیکل غواړم، نو دلته زه انګلیش کې هم ټیکس لیکلی شم، په اردو کې هم، خو د انګلیش او اردو کې لیکل د دې ایپ کار نه دی، د دې تمنیل میکر چې ایپ دی د دې کار نه دی، بلکې د دې کیبورډ کار دی. د دې کیبورډ به هم زه کوشش وکړم تاسو ته لینک درکړم، او په دې ویډیو کې تاسو ته زه په ډسکرپشن کې لینک درکړم، که چېرته لینک مې در نه کړی شو یا لینک کې اکثر څه مسلې وي نو انشاءالله بیا به زه تاسو ته د دې میتډ هم د ډاونلوډ کېدو طریقه کار نو په هغه طریقه بیا تاسو د ویډیو ځان دپاره ډاونلوډ کړئ. ښه دلته ما لیکل وکړل، خو زه لیکل په یو سټریټ لاین کې نه کوم، بلکې زه یم چې زه هاو ټو میک ولیکم، بیا لاندې اټریکټیو ولیکم، بیا لاندې تمنیل ولیکم. ما هغه لیکل وکړل او ما بره ټیک ووهه. تاسو هر یو څیز سټیپ بای سټیپ نه کوم ځای کې کنفیوژن وي نو ویډیو اوږدېده، په دې وجه پکې ما کټینګ کړی دی. تاسو ویډیو ځان ته بیا معمولي سټاپ کوئ یا رو کوئ، تاسو ته پته لګي. ښه زه پنټس مطلب یاره زه یم چې یاره زما کم ټایپ لیکل خوښ دي، زه پکې کلر چینج کوم، ما سره کلر دی، شیډو د بیک ګراوند دی، پنټس دی. پنټس مطلب تاسو وینئ زه یو سلیکټ کوم، ما ته رایټینګ چینج کېږي. زه زما چې کوم ریکوایرډ دی او زما چې کوم خوښ دی پنټ هغه ما ځان دپاره سلیکټ کړ. دلته زه پکې شیډو مطلب دا چې دا زیړ لیکل دی او زه ته تور شیډو راولم نو دا به لږ اټریکټیو شي، مطلب لږ شان زیات چمکدار به شي او ښکاري به صفا. بیا زه یم چېرې دا خو اوس هم صفا نه ښکاري، داسې کار وکړه چې لږ دې که نور کار وکړه بیک ګراوند ورته راوله، نو بیک ګراوند هم تاسو ته مخامخ ښکاري. بیک ګراوند به ورته زه راولم، دا چې کوم ریډ لاین تو شو دی کوم تاسو بیک ګراوند سلیکټ کولی شئ، خو دغه بیک ګراوند زه یم چېرې زما نه دی په کار، دغه کې زه کار
کار نه کوم نو بس مختلف بیک ګراوند هم سلیکټ کولی شم. د سلیکشن طریقه مخامخ پرته ده. ښه ما ځان دپاره مطلب زما د ذهن مطابق ما ځان دپاره یو رایټنګ سلیکټ او ما ووی چېرې زما داسې رایټنګ پکار دی، زما داسې تمنیل پکار دی، هغه مطابق ما تمنیل جوړ کو او زه ایډجسټ کول غواړم. ما ایډجسټ کړ چېرې په کوم ځای کې به دا سوټیبل وي او همدا تمنیل به انشاءالله تاسو ته زما په دې ویډیو کوم ویډیو زه په دې وخت کې جوړوم دا تمنیل به تاسو ته په هغې باندې ښکاري. ښه بیا زه هم چېرې زه اردو ولې لیکل کول غواړم نو هغه هم ډېر په اسانه طریقې سره کېږي. خو د هغې دپاره تاسو ته مه وي چې لینک پسې درکړم، کوشش به وکړم تاسو ته لینک میلو شي. که لینک میلو نه شو زه به تاسو ته طریقه کار وښیم. د اردو کیبورډ به تاسو ډاونلوډ کړئ، انګلیش لیکل هم پکې کېږي، اردو لیکل هم پکې کېږي. اردو لیکل به څنګه کوم نو دې لږ چل زده کړئ. ها داسې نه ده چې تاسو وایئ چې موږ به د ډاونلوډ کوو بس وبه شي، نه دې طریقه کار سره ګوره. فسټ اف اول زه لیکم چې آپ نے نو ګوره آپ نے دا ما ولیکه او سپیس مې ووهه. طریقه کار زده کړئ که نه په انګلیش کې مو ولیکو آپ نے ټیک ته. اوس موبایل زه لیکم او لاندې نه سپیس، چې کله زه سپیس ووهم نو دا انګلیش به اردو ته کنورټ شي. پر زه لیکم او لاندې سپیس وهم نو سپیس چې کله څنګه وهم ډایرکټ په زما هغه چې کوم انګلیش کې ما لیکل کړي وي اب اردو ته کنورټ شي. لکه زه لیکم چې یاره توم نو ټي یو ام به ولیکم سپیس به ورکړم توم به شي ټیک ته. اوس د دې نه پس زه هم شاید انګلیش لیکل غواړم نو ګوره اردو ما سټاپ کړه. کومه طریقه کې ما سټاپ کړه ایزي اردو کیبورډ کې هغه ورکوټیشن ډاټ هغه ما دی خوا کړه نو ګوره اوس دوباره مې آن کړه. تاسو لیدو چې کله زه آن کړم ما سره اردو لیکل کېږي، چې کله زه آپ کړم ما سره انګلیش لیکل کېږي ټیک ته. دلته راکې چې کوم دی تمنیل نه دی دې سایډ ته غلط سایډ ته، خو چې کله ما سپیس ووهه واپس خپل ټیک سایډ ته وړو ټیک ته. ما هلته ټیک ووهه دغه ټیک وهلو نه پس چې کوم دی نو ما سره د اردو لیکل دلته به زما پر تمنیل باندې راغله. اوس ما پکې یو پنډ سلیکټ او ډایرکټ ما ته مخته داسې پنډ راغی چې زه هم دا اټریکټیو دی دا ښه دی دا پې زه پرېښودل غواړم نو هغه ما پرېښودو او قدر مې ولوم زیړ قدر ما دله راوستو او ما ته دا مناسب ښکاره شو. دله زه بیک ګراوند راوستل غواړم، بیا زه هم چې تور بیک ګراوند وي او کلر چې کوم دی د لیکلو هغه زیړ وي دا به ډېر اټریکټیو وي، ډېر به صفا ښکاري، واضح به ښکاري. دې نو هم بهترین کیدی شي. دا خو ګوره ما ستاسو سره پیدو د پیورو دپاره داسې جوړ کړو، دې نه بهترین کیدی شي ټیک ته. بره سیو به زه ووهم دا چې کوم تاسو ته پسند ښکاري سیو ایمیج به ووهم. دلته ما سره زما تمنیل بالکل سیو شو. اوس په دا تمنیل کوم ځای کې پروت وي دا به ګوره ستاسو په ګیلري کې پروت وي تمنیل میکر کې. که دغلته نه وي ښه دا به سلیکټ کې څنګه په ویډیو باندې به څنګه پرېږدي نو داسې طریقه کار زه تاسو ته په دې چینل باندې ښیم.